فالځان به خپل د بچو د مستقبل لپاره د خپل د سکولونو آبادي لپاره د خپل د هسپتالونو آبادۍ لپاره د خپل د صحت کارت لپاره او د دې بچو د فیوچر لپاره الحمدلله زموږ کنونشن په جلسه کې بدل شو. په دې خو مې هغه د پوره فقیرۍ پوره هغه ځکه پوره هغه دا نه فیوچر ته دغه خالي کوي مکو دا الله سر کا الله برخ فقیره زموږ د مارتون عزتمن ملمان راغلي دي، زموږ د محوزون عزتمن ملمان راغلي دي، زموږ د پرون عوام راغلي دي او نن دا خبره ښیي چې نه زموږ امپیګیرت پکار دی نه زموږ امنیتوب پکار دی، زموږ صرف دلته انصاف پکار دی، زموږ د غریب عوام سهولت پکار دی. زموږ د امپیان دی او حاجي صاحب مینم نه والحمدلله نستاذ جذبې ته سلام کوم. نن سرپنجي صاحب مینم دی او زه ام پی یم ان شاء الله تعالی. زموږ دا تاسو نن تاسو ثابت کړه ومن د یو خاص سوچ یو فکر خلاف راوتی و، د ظلم خلاف راوتی و. هر شی چلیدی شي خو ظلم او بې انصافي عمران خان نه چلیدی. په هر ځای کې ظلم دی، زیاتی دی. مولا نښه نه راکوي، نښه الیکشن وکړئ، نښه د بیلټ نه وتښتېده، د بیټسمین نه وتښتېده. بېګاه ته موږ وې یا سره موږ ډولګی راکوي، 1 بجې راخېږو وایي زموږ ته سفیران نشته. نو بهر کوي زما پیغرانو ته او زما عوام ته عمران خان پکار دی که هغه د هره نښئ موږ د هغه د سوچ د هغه د ویژن د هغه د فکر ملګري یو، موږ د نښو ملګري نه یو. موږ هر څه نښئ خو انشاءالله دا سید پرینا جي د خلک د ټول دنیا کې پاکستان کې پیژني او دلته خو بچې پیژني او موږ خو ټیکۍ خري موږ پتا کېږو نو تو ته ها بېګاه وایي په ټول صوبه کې دغه شو ټکټونه اعلان شو. ما ته شوکت یوسفزۍ ټلیفون وکړو وایي داسې نه ده ښځې ټول موږ ته ګړۍ میلاو شوه، تاسو پسې هم ګړۍ والئ. صدر نوم وکیل صاحب چې دی PKP صدر رحمان صاحب ته ګډیال میلاو شو چې ټول ګډیال والو او چې موږ یو کېدو یا تاسو پته څنګه یو نښه مې راښکا. ما وایي تاسو به کوم ځای پورې تښتئ؟ بېګاه سړی مې دفتر نه زه کور ته لاړم یا مسلمانه مهروزه هغه من ځانه زورو وایي ما ته بره نه ما بره خو الله دی. الله وایي دا PDM وهئ دا تباه کړئ خو الله تعالی دی. ته بره چا ته وایي؟ دا خو د ملک دشمنان دي، دا د مرګ د تختي. ځکه چې عمران خان راشي هغه به دا خلک خپلو ډیوټیانو نه لیږي، هر سړی به خپله ډیوټي کوي. زما سکولونه نن تباه دي، په 14 میاشتو کې زما سکولونه تباه دي، زموږ هسپتالونه بند شو. نن زه دې کینډیډیټو ته دا کوم چې پې خټان نړئ او کوم پې دا پلاستیک ټیپ ورکوي موږ ته نور هم مرضونه جوړوي، موږ ته نور هم تور زړی لګوي خو علاج یې نه کوي. ته زما علاج، ته زما ژوند، زما هر څه تباه کوئ. ما به پلاستیک ټیپ غولی، ما له دا خټان نړئ او بله زما چاوي چېرې دا ډېر روډونه جوړ شو. ما روډونه نه دي، باران ته صبر وکئ. دا تاسو به شګې ډېر شي په خوړ کې شګې دلته روډونه شته نو دغه شته. د خدای ته وګورئ عمران خان ته څه شي ضرورت نشته. هغه زما او ستا دپاره د هغه شپږ طاقت دی. هغه په 4.5 فوټه ځای کې دا زنګونه خپې نه شي غځولی. د دې مستقبل لپاره که نه هغه ته څه کمی دی، هغه ته شهرت، هغه ته د هغه مال، د هغه پهچان، د هغه عزت الله تعالی چې هغه ته ورکړی دی. دې مخکې ورځو کې دې PDM کې په مخه کړي وو. زما ځان په دې جیل میل کې ساړه ډوبېږي نو زه بیا لاړم دوبۍ ته، بیا هم سعودي ته. تاسو په الله یقین وکئ. په مسجد نبوي کې ناست هلته یو سړی به ټول خلک روجي نه شي. مسجد نبوي کې ډېر ښه دسترخوان لګي. نو ما یې دا موږ راغلی انصاف او رښتیا پسې وو. دا ورځې لنډې غونې جو موږ ورسره هم روژه نه وه، موږ بچت پکې غریبوالی او سره هم روژه به هم نه سو. هغه ما به هم هلته سره وم خلکو سره. یو سړی به راته ما هغه داسې وړو پیالو کې چای ورکوي. یو سړی به راته زما خوا له ماښام کې ما له بیا غټه پیاله کې چای راوړ. نو نه زه هغه په جوابېدم او نه زما په جوابېده. خو ما ته وي لکه څنګه چې تاسو موږ ته دغه ټول یو شرخاري چیناګان یا جاپانیان داسې دا خلکو ته موږ هم ټول یو شرکار وو. سړی ما ته وي عمران خان آپ سیم تاسو یو شان وي. داسې به خلک مسجد نبوي کې بند خارج نه راځي. عمران خان زنده‌باد، زنده‌باد، زنده‌باد.
په بار په دنیا کې ګرځا، په سعودي کې ګرځا، په جاپان کې ګرځا، په امریکا کې ګرځا، په پاکستان هم نو هغه سړي ته داسې سلام کوي، داسې سلوټ کوي چې هغه وایي دا د عمران خان د ملک دي او دلته موږ دې خلکو چې موږ پسې پنجابیان بنډه کوي، هلته هغه زما بچي چې هغه چې خرڅوي یو ته وایي دې خوا راشه، بل وایي دې خوا راشه، په هغه کې مو نه پرېږدي، وایي ته د کوم ځای، ته خو پښتون یې، ته خو دهشتګرد یې، ته به دلته انټري کوې، ته به دلته انټري کوې، ته به دکان کې انټري کوې، ماري درته نه پرېږدي. دغه پنجابیان پنډه کول چې دي د دغه خلکو من خلاف راوتي وو او انشاءالله تعالی تاسو د هغو خلاف یئ، پښتانه به پنډه کوئ، عمران خان سره به ولاړئ، لاس اوچت کړئ چې څوک دواړه لاس اوچت کړي، دواړه دي یو یو نه، د خدای په نوم به سره ولاړ یو او هر سړی به لس وایي عرض کوم تاسو ته خبره مې کوله لکه اوس نن دې یو غریب سړي د بچي یا د زنانه اپریشن راشي هغه شپېته ځایه ګرځي ځکه د تحمل غریب دی، ما پسې به هم راځي، سیدپرنیا صاحب پسې به هم ځي، مقام پسې به هم ځي، زما بل به پسې هم ځي، خو موږ به 2000 راشي ورکوو، خو موږ هغه له 15 زره نه ورکوو. هغه عمران خان و چې هغه موږ هر سړي ته 10 لک روپۍ جیب کې کوي، او بل دلته سړی راغلی و بوډا سړی و، ما پی ډي ایم غیبت کول، ما چې دې څه وایي، ما تا به غله دي، ما تا نه څه پټ کړلې، وایي ما نه 9,70,000 روپۍ پټې کړلې، ما 9,70,000 پکې څنګه یې، وایي ما په 10 زره اپریشن کړی یو، خو دویم د چا محبوبیت یې هغه ویستي دي، نو هر غله دي. دا د دوی لاس څنګه په جمهوري طریقه موږ نه یو پولیس نشته، د بل سړي چې جلسه یي، د بل سړي چې پروګرام یي، نه تاسو بدل ته نه کوئ، نه ما دا خدا چې څه ګرځي چې موږ د سره دانګلې دي، موږ کشته سوي دي، زموږ امتیاز نه نه پکار، زموږ انصاف پکار دی، او په دنیا کې انصاف نه، په ملک کې انصاف نه، په صوبه کې انصاف نه، په ضلع کې انصاف نه، لکه زموږ د بې انصاف ضلع بیګاره ته پولیس راغلي پرون واجی صاحب څو کسان راولېږو او څنګه چلو کو، ما لکه موږ خو نه غلی او نه د غلو مرګي نه موږ ته څوک سوی نه موږ شاته سوی، موږ پرامن خلک یو، خو بهرحال بیا هغه زما ډیوټي ده، هغه زما ډیوټي ده، ما چې ستا ډیوټي ده د پوهنتون نوټ کړو، نو سر ما سره میلاو شو، واجی صاحب زه افسوس کوم چې بلې نه ما ته اطلاع ده چې دوی له سکیورټي مه ورکړه، نو ما بله ته امن وحی کېږي ته پیغمبر یې تا ته بلې تل راکړې، دا کافي دي، دا دوباره بره ته پولیس او ډي سي پي او ډي پي او او ډي سي ته بره وي، او بره خو الله تعالی دی، زموږ په الله تعالی یقین انشاءالله، او خبرې بس کوو، زموږ په هلته چې کیسټ پروګرام دی، خو انشاءالله تعالی دا وعده وکړئ، دا وعده، او زه خامخا دغه موږ هم ګوري، کوم چې موږ فارنر ګوري ورسیز پاکستانیان، هغو ته سوال کوم چې خپل کور ته ټلیفون وکړئ، دې بوډاګانو دې زما خویندو میندو ته ووایئ چې خدای ته وګورئ چې ووټ د بار په حق بغیر د عمران خان نه چې هغه زموږ د وجې 5مه میاشت ده او 6 فوټه سوي خپې به نه غځئ، صاحب کلیپ کته وي خپې به نه غځئ چې سره زموږ لپاره دومره تنګي، او د پښتنو اصول دا دي چې 3 خبرې نه یې چې مسلماني او پښتني هغه په یو چې چاوله مشکل جوړ کو یا چا مشکل کې پرېښودو یا چا مشکل نه ویستو، نو موږ عمران خان نه مشکل نه ویستیو، موږ ته وړه په 1100 اوس په 3300 دي، تیل موږ ته په 149 اوس په 320 دي، نو دا موږ له مشکل جوړ کړی دی که نه، نو اوس به موږ عمران خان له مشکل کې لاس ورکوو که نه، زموږ ټول قبلې ته مخکې لس لسوټه به ګورو انشاءالله تعالی، علینا الا البلاغ.